أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. او د الله د پاره په هغه خلقو باندې د بیت الله شریف حج فرض دی څوک چې دې ته د ورتللو طاقت لري. محترم مسلمانانو حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې اخیرنی رکن دی او ځکه چې د اسلام 5 بنیادی ارکان دي. نمبر 1 کلمه طیبه، دویم منځ، دریم روزه او څلورم زکات او پنځم حج. په دې 5 ارکانو باندې د اسلامی عقاید او د اعمالو ټول عمارت ولاړ دی. یعنی دا 5 ارکان چې کوم دي دا په اعتبار په منزله د ستنو دي د دې ټولو اعمالو او د ټولو عقایدو لپاره. او د حج د اهمیت لپاره هم دا خبره کافی ده چې د حج نه بغیر د اسلام بنیاد کامل نه دی. نو نن صرف دا خبره کو ذکر کو چې د حج لغوي او اصطلاحي معنی سره. نو د حج لغوي معنی ده د یو عظیم کار اراده کول، د یو عظیم کار قصد کول. او اصطلاحي معنی در مختار ذکر کړی ده چې زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، یعنی په مخصوص وخت کې په مخصوص افعال سره د مخصوص ځای زیارت کول. یعنی محرم چې د حج په ورځو کې د حج په ورځو کې د حج په نیت باندې د بیت الله طواف، وقوف عرفه او نور د حج افعال ادا کړي نو دې ته حج وایي. نو دا صرف او صرف د حج لغوي او اصطلاحي معنی شوله. د حج لغوي معنی یو عظیم کار اراده کول، یو عظیم د یو لوی کار قصد کول، دا لغوي معنی شوله. او اصطلاحي معنی په مخصوص وخت کې په مخصوص افعال سره د مخصوص ځای زیارت کول. یعنی محرم چې د حج په ورځو کې د حج په نیت باندې د بیت الله طواف، وقوف عرفه او نور د حج افعال ادا کړي نو دې ته حج وایي.